ستتپو شوی دے ما قولکم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبره شریف، چې د تاسو څه خیال دی، څه قول دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ژوند متعلق په قبر شریف کې، روضه اقدس کې. هل ذلك امر مخصوص به، آیا دا ژوند د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم ژوند د انبیاء علیهم السلام دا د دوی سره مخصوص دی، ام مثل سائر المسلمین، یا د ټولو مسلمانانو د ژوند په شان باندې د انبیاء علیهم السلام ژوند دی، حیات برزخیه چې هغه حیات برزخی دی. اوس ګورئ دې نور تفصیل خو ما درته وی کنه چې حیات برزخی او په دنیاوی کې څه منافات نشته. پنځپریان دا وایي المحند المفند کې دوکا دا ورته وای المحند المفند کې لیکل دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په قبر کې چې ژوند دی د دنیاوی دی، برزخی نه دی. څه دی؟ دنیاوی دی، برزخی نه دی. حالانکه دی دوکا په المحند المفند کې زه درته وایم مخکې په المحند المفند کې لیکل دي څه دي چې حیاته دنیویه لا برزخیه کما هي حاصله لسائر المسلمین، چې د انبیاء علیهم السلام په قبرونو کې ژوند دنیوي دی، برزخی داسې برزخی نه دی لکه څنګه چې حاصل د ټولو مسلمانانو ته. ګوره چې زه وایم شیخ طیب د پنځپریانو مشر دی، چې شیخ طیب د عمران خان په شان انسان نه دی، نو دا دا مطلب دی چې شیخ طیب بالکل انسان نه دی. څه مطلب دی؟ چې د عمران خان غوندې نه دی. ګوره چې کله د مقید بالقید نفي کېږي نو مقصد دی صحیح دی، قید نفي که د مقید قید نفي کنه، نو دی کې کما حیاته دنیویه لا برزخیه کما هي حاصله لسائر المسلمین، دا صحیح عبارت دی. په دې کې د لا برزخیه موصوف ته او کما هي حاصله د صفت ته. نو المحند ولا دا وایي چې د انبیاء علیهم السلام په قبرونو کې ژوند دنیوي دی، یعنی دنیوي څه مطلب دی؟ ما درته بیان کوم چې دنیوي جسم سره د حیات دنیوي مطلب دغه نه دی چې څنګه په دنیا کې انبیاء علیهم السلام مکلف او دلته به ودونه کول او تولد او تناسل دغه سلسله او خوراک او شراب دي سيزونه لپاره محتاج په قبر کې هم دسله نه، بلکې دنیوي مطلب څه دی چې په دنیوي جسم سره دی. نو وایي چې د انبیاء علیهم السلام په قبر کې ژوند دنیوي دی، لا برزخیه نه دی، داسې برزخی کما هي حاصله لسائر المسلمین، لکه څنګه چې د ټولو مؤمنانو. نو دې ځای کې مطلقاً د برزخی نفي نه ده، بلکې د برزخی یو خاص قسم چې هغه د ټولو مؤمنانو په شان کېدل دي، دا هغې نفي نه. په دې باندې تاسو پوه شئ که نه؟ او د دې دلیل لګا دی چې هم په دې المحند کې بالکل مخکې داسې ورسره وایي فثبت بهذا ان حیاته دنیویه برزخیه. وایي دې تفصیل نه چې خلاصه کله بیانوي، وایي تفصیل نه معلومه شوه، ثابت شوه چې د انبیاء علیهم السلام په قبر کې ژوند دنیوي هم دی او برزخی هم دی. دلته دنیوي هم لیکلي دي او برزخی هم لیکلي دي چې دنیوي هم دی او برزخی هم دی. او التا برزخی نفي چې دا مطلق د برزخ نفي نه ده، بلکې د یو خاص قسم د برزخ نفي ده. په دې باندې تاسو پوه شئ. او ګوره دلته صفه لیکلي ثبت بهذا ان حیاته دنیویه برزخیه، دنیوي هم ده او برزخی هم ده. په دنیوي او برزخی کې هیڅ قسمه تضاد نشته دی. ګوره جواب څه ورکړي؟ الجواب جواب زور ټول درته وایم. عندنا علامه خلیل احمد سهارنپوری سے ورته وایي دی المحند المفند نه انکار دوه طبقه کوي، یو پنځپریان یو بریلیان. عجیبه خبره ده، هغه پنځپریان وایي مونږ د بریلیانو تردید کوو. ونن سبا خو چې ټول په میډیا باندې وګورئ کنه، بس د پنځپریانو دغه د غیر مقلدینو په شان ټول دین چې په دې دوه درې مسایلو کې ګرځېدل دي، یو حیات انبیاء، یو عذاب قبر، او یو توسل ولا مسله، او یو استشفاء ولا مسله، او یو سماع ولا مسله. مړی اوري کنه اوري مړی ایو زه ته تبلیغی جماعت ته نو جماعت له ورته لا چیرې تاسو موږ ته داخې چې مړی اوري کنه، نو امیر سے وایي چې ورته له چیرې زموږ خو ژوند دیم نه اوري ته مړی کته. او یو بل واقعیا مر ودرې د شیخ طاهر په حواله سره وایي شیخ طاهر ویل چې یاره د تبلیغ ولا چې با خلک دي مونږ اوسه پورې خلکو دین کړل پوهه چې مړی څه نشي کولای. وایو دی تبلیغ ولا وایي چې ژوند دیم څه نشي کولای، نفع او نقصان. وایي مونږ خلکو ته دا وایي چې نفع او نقصان د مړو په لاس کې نه دي، وایي تبلیغ ولا دا وایي چې نفع او نقصان د ژوندو په لاس کې نه دي. نو په حقیقت کې توحید همونګه بیانو. نو سي دی المحند د انکار، یو بریلی ته انکار کوي، وای دا المحند مونږ نه منو،
دا علماء دیوبند څخه کړیو العیاذ بالله دغه خپل عقیده پټه کړې و تقیه نه کار وسه او بالکل دغه خبره پنځپیریان هم کوي التنقید الجوهری او مختلف کتابونه کې د دې دغه لیکل چې د المهند المفند کې علماء دیوبند چې علماء حرمین شریفین ته جواب ورکړو دا په حقیقت کې تقیه کړې و چونکه علماء دیوبند علماء حرمین شریفین کفر فتوا په لګولې و نو علماء دیوبند هغه کفر فتوی نه ځان بچول دي لپاره دغه جوابات نو یا ته انکار بریلای کوي یا ته پنځپیری کوي ازوي چې موږ د پنځپیریانو مخالف یو حقیقت کې سره وړونه دي حقیقت یو دي سره یوم بدعتونه خوري یو بلم د عقیده بدعتونه خوري نو دې کې عبارت ده سره عندنا زمون پونیس دلته موږ د بریلی سره پنځپیری سره چې بحث وکړو نو هغه د دارالعلوم کراچۍ فارغ وو او مخکینی فارغ وو په 94 کو که 95 کې فارغ وو نو هغه پنځپیری ته ما وویل مال چې ګوره شیخ صاحب تم د دارالعلوم کراچۍ فاضل او زم د دارالعلوم کراچۍ فاضل د دارالعلوم کراچۍ فتوا به وګورو چې هغه سو نو هغه ماته وی تفصیلی ویډیو ما سره شته وی دارالعلوم کراچۍ ولا مخکینی اکابر چې مفتی رفیع عثماني صاحب هغه ذهن ته چا غلطه خبره ور رسولې نو وی چې یو پیره ما د مفتی رفیع عثماني صاحب سره په دې باندې تفصیلی ملاقات وشو حالانکه مونږ ته پته ده چې مفتی رفیع عثماني صاحب سره یعنی هغه کله داسي د حدیثونو بحث کې محدثین د راوی لپاره ترجیح لپاره چې حدیث ترجیح ورکړي نو کثرت ملازمات هم یادای وای دا راوی چې د خپل استاد سره ډیر زیات پاتې شوی دی ځکه د حدیث دی دا راجع دی ځکه چې استاد سره نو کله کله داسې چې یو انسان یو شاګرد د خپل استاد سره ډیر پاتې شي نو بیا هغه د استاد مزاج وپیژن بیا کبل څوک ورته ورستو خبره هم کوي د خپل استاد متعلق چې تا استاد اصلي نو هغه ته پته لګي یاره چې زما استاد دغه شانتي نشي کېږي نو زموږ مو سره وخت تیر کړو نو موږ ته پته و چې د ټول ارسه دروغ وای نو وای مفتی رفیع عثماني صاحب سره بیا ما یو غنټه د شپې وای تفصیلی بحث وکړو په دې ټولو خبره ما پوهه کو نو وای چې مفتی رفیع عثماني صاحب سبق کلاس سره غي دور حدیث ته نو اعلان یو کو چې را ما د پنځپیریانو متعلق په ذهن کې شکوک او شبهات او دلته یو بنو ولا یو تعلم هغه غلې دي طالب علم راغله دي هغه د الله ته بدله هغه ته د الله بدله ورکی ډیر زیرک او ډیر پوی طالب علم دي هغه د زما ټول شکوک او شبهات طرف د پکړل او زما نظریه بدله د پنځپیریان خلک په شیخ طاهر باندې خبرونه مال چې ګوره فتاوا دارالعلوم کراچۍ کې پاول جیل کې شیخ طاهر متعلق د مفتی رفیع عثماني صاحب نه تپوس شوی دی نو مفتی رفیع عثماني صاحب جواب ورکړی دی چې داغه مونږ اوریدل دي چې داغه په عقایدو کې د اهل سنت سره لک ټکر نو هغه حواله مورته پیش کړه نو هغه ماته چې ګوره د رفیع عثماني صاحب مخکینی فتوا بیا ورستو ما دی وجه نظریه بدله شوی نو ماته کو پته چې اوس دروغ وای دا چرم نشي کېږي چې مفتی رفیع عثماني صاحب بیا کلاس ته راغلی او دا اعلان کړی چې زه دا ډېر شکرګزار یم هغه مزاج دغه قسمه خو خیر ما ورته ول چې هغه مولا ته پنځپیری ته ما ویل چې حضرت دغه کوم سن کې دا خبره ته کوي دا کوم سن وای دا پسند 96 کې 96 خبره ما چې ها ما خو خدای نه دا چې د سن 96 او 95 نه بیا ورسته سن 97 والا زه بیا درته فتوا پیش کوم چې مفتی رفیع عثماني صاحب چې پنځپیریان د دوبندیت نه خارج دي یو کال پسې بیا نظریه او ما سره پرتاوه د دارالعلوم کراچۍ البلاغ رساله د سال 1997 مای میاشتې والا ما سره اوسم پرته ما ځان سره وړلې و اوریجنل پاغه کې د مفتی رفیع عثماني صاحب بیان د افتتاح بخاری کې کړی دی دارالعلوم کراچۍ کې افتتاح بخاری به شروع کې کېدل درس افتتاح به کېدل نو هغه کې به درس کولا د خریق رحمت کې نو هغه بیان بیا البلاغ رساله کې ټول راغلی دی نو پاغه کې مفتی رفیع عثماني صاحب وایي چې کوم طالبان په دارالعلوم کې موږ څنګه سبق وایي او د زمونږ اکابر سره په نظریه کې ټکری او بیا نام هغه سره وایي زبې نام هم درته واخلل لکه پنځپیریان او زمونږ د اکابرو کتابونه نه مانی وایي پاغه کتابونو کې یو المهند المفند هم داخل دی د صفه په کې الفاظ نو هغه نه ما دوا گزارشات دي یو گزارش خو دغه دی چې ځان د ښکارا کی چاته د دکان ور کوي پنځپیریان دو بنديان نه دي نو دا ما چې کله هغه پنځپیری مولا ته ویل عمل چې کتا خوخی سن 95 کې خدای د مفتی رفیع عثماني صاحب بقول لستا چې تای نظریه بدله کړې و خو هغه نه یو کل پس بیا نظریه بدله کړې و سن 1997 کې بیا بیان کړی دی چې پنځپیریان دو بنديان نه دي نو چې کله ما ورته دا خبر وکړه نو وای یاره مفتی رفیع عثماني صاحب دومره غټ عالم نه دی مفتی تقی عثماني صاحب غټ عالم دی
ملخا چې کله تاسو استدلال کو نو بیا غټ عالم دستا استاد بیا هر څو چې کله زه استدلال کو نو غټ عالم نه نو پاغاو ورځ کې هغه مفتی رفیع عثماني سے بیانم کړو د شیعاګانو متعلق جو ہمارے بھائی ہیں په میډیا ډیره خبره ته جوړه شوی هغه ورځ وي خو بیا تردیدی بیان راغی چې را زدا مقصد نه دي چې موږ د شیعاګانو سره سي خلاف نشته نو دې فورا ماته سوې وای ګوره مفتی رفیع عثماني خو هغه بل ورسره بیان کړی د شیعاګانو ته مرونه وای فورا نه درم حالانکه استاد یو د بخاری د پنځپيري او دومره به ادب نو دا المهند المفند زمو ټول اکابر تصدیق شوه ده د فتاواجات ما درته وکړل د ټول فتاواجات لیکلي دي دارالعلوم کراچی با فتاوا بینات خیر الفتاوا فتاوا حقانیه د ټول لیکلي چې المهند المفند علماء دیوبند دا قاعده متفقه دستاویز ها په دې کې سری الجواب عندنا وعند مشایخنا وزمون پنیز او زمون مشایخ پنیز حضرت الرسالة صلی الله علیه وسلم حی فی قبره الشریف نبی پاک صلی الله حضرت الرسالة یعنی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی هغه ژوندۍ دی په قبر شریف په خپل قبر مبارک کې وحیاته صلی الله علیه وسلم دنیویه او د ژوند چې دی په قبر کې دا دنیوي دی وحیاته صلی الله علیه وسلم دنیویه دا دنیوي دی خو دا دنیوي دا مطلب نه چې دنیا په شان مکلف دی مخکې ورسره صفاوي حیات دنیویه من غیر تکلیف دنیوي خو دی خو الته انبیاء علیهم السلام قبر کې مکلف نه دي د عبادت کوي خو تلذذن کوي لکه څنګه په جنتیانو په جنت کې عبادت کوي قران به اوري التبار الحمدلله رب العالمین قران کې راغلي دي خو هغه به تلذذن تکلیفن با نه خاچ بیا حیات دنیوي مطلب من غیر تکلیف بغیر د تکلیف نه دا دنیوي بیا مطلب سره چې مکلف ولا مطلب یې نه دی نو بیا څه مطلب دی نو هغه مخکې بیا راځي مخکې بیا دا یاد ساتي چې دنیوي څه مطلب دی المهند کې خپل وضاحت کړي مخکې وایي وهي مختصة به وبجميع الانبياء عليهم صلوات الله عليهم وای چې د حیات دنیوي په قبر کې د انبیاء علیهم السلام سره خاص دي او شهدا او د شهدا سره خاص دي مخکې سوې لا برزخیه کما هي حاصله لسائر المؤمنین وای چې دا د انبیاء علیهم السلام په قبر کې ژوند دا برزخی نه دي داسې برزخی لکه څنګه چې ټول مؤمنانو ته حاصل دي لا برزخیه دا برزخیه موصوف ته کما هي حاصله جار مجرور ثابتون کے متعلق ہو کر صفت ته چې انبیاء علیهم السلام په قبر کې ژوند برزخی داسې برزخی نه ده مطلقاً د برزخی نه نه ده بلکې د داسې برزخی نه ده چې هغه د عام مؤمنانو په شان باندې انبیاء علیهم السلام ګوره حیات فی القبر حیات برزخی درجات دي یو د انبیاء علیهم السلام حیات انبیاء علیهم السلام حیات داسې په قبر کې چې هغه حیات اثرات په دنیا کې هم ظاهريږي هم دغه وجه چې د انبیاء علیهم السلام میراث نه تقسیمېږي او دغه وجه چې د انبیاء علیهم السلام د بیبيانو سره د دوی د مرګ نه پاسم نکاح عام طور باندې وجدام بیانېږي چې انبیاء علیهم السلام د بیبيانو سره ازواج مطهرات سره نکاح ځکه نه دی چې هغه د امت سوي مین دی خدا وجه مرجوحه ده دا وجه مرجوحه په دی وجه باندې دا چې ګوره ازواج مطهرات د امت مین دی جسمانی که روحاني نو بیا داسې خو نبی چې اغام د امت لپاره روحاني پلاری کړه نو بیا خو به کار وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل امتیانو د خزو سره نکاح نه وای جایز نو روحانیت رشته چې هغه د ستاسو نکاح د لپاره مانع نه ګرځيږي په دې باندې تاسو پوه شئ ګوره شاګرد چې د استاد روحاني زوی کنه نو بیا خو شاګرد ته پکار ده چې خپل استاد لور سره ورته نکاح جایز نه کنه چې روحاني پلاری او دا غلور بیا خوري شو او خور سره نکاح نه درو نو هغه وجه مرجوح ده ځکه مفتی شفیع صاحب رحمت الله معرف القرآن کې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون او قاضي ثنا الله پني پتی تفسیر مزری کې د دوړو لیکل دي چې انبیاء علیهم السلام په قبرونو کې ژوند دي او داسې ژوند دي چې هغه په قبر کې ژوند د دومره قوی دي چې داغه اثرات په دنیا باندې ظاهريږي او د انبیاء علیهم السلام د ازواج مطهرات سره نکاح د دوی د مرګ نه پسم جایز نه دي ځکه چې انبیاء علیهم السلام مرشوي دي مرګ پر هغه د خو هغه جوړي به نه شي هغه چې لکه ژوندې چی او ژوندې سړی خاون سره نکاح بیبي سره نکاح نه کی په دې باندې تاسو پوه شئ ادا یاد ستې دې ځکه کې پنځ پیران دوکا ور کوي وای تاسو المهند کې لیکلي دي چې انبیاء علیهم السلام ژوند چې په قبر کې د دنیاوی د برزخی نه دي نو المهند المفند والعقیده د قران او د حدیث خلاف ده
ځکه چې قران او حدیث نه خو برزخی حیات سره. نو هغه جواب نه تاسو پېښ شي کنه چې په دنیاوی او برزخی کې ایسه منافات نشته دی. دنیاوی صرف مطلب دا غره چې دنیاوی جسم سره دی او برزخی مطلب په عالم برزخ دی یعنی بعد الموت دی. دا بل تاسو پېښ شي. باقی المحنت کې د سنن دي لیکلي چې د انبیاء علیهم السلام جون په قبر کې برزخی نه دی بلکې داسې لیکلي چې هغه برزخی نه دی چې کوم برزخی دی عام مؤمنانو دی. دوغوري تو لا برزخيه كما هي حاصله لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامه السيوطي رحمه الله في رسالته انباء الاسقياء. ویلک څنګه د دې تصریح امام سیوطي په خپل رساله انباء الاسقياء بحیات الانبیاء کې کړی دا. سی ویل دي امام سیوطي حيث قال چنانچه امام سیوطي رحمت الله علیه وی په خپل رساله کې قال الشيخ تقي الدين السبكي شیخ تقي الدين سبكي قول نقل کړی دی. امام سبكي رحمت الله قول امام سیوطي نقل کړی دی په انباء الاسقياء کې. هغه قول سره المحند هم نقل کړی دی. وی حیات الانبیاء والشهداء فی القبر د انبیاء علیهم السلام او د شهدا ژوند په قبر کې که حیاتهم فی الدنیا داسې دی لکه څنګه چې دوی ژوند وو په دنیا کې او په دنیا کې چې څنګه ژوند نو دا تشبیه په سکه دا مخکې بیانې دا وری دا تشبیه صرف په دې کې دا لکه څنګه چې په دنیا کې په جسم عنصري سره هم دغه رنګي په قبر کې هم د دنیا بدن سره دی. د تشبیه په تکلیفیت کې نه ده چې څنګه په دنیا کې دوی مکلف د آخرت ګوره مخکې خپل وایي ويشهد له صلاه موسی عليه السلام في قبره. او د دې دلیل هغه حدیث دی چې کوم د موسی عليه السلام موږ مبارک راغلی دی په قبر کې. حدیث صحیح مسلم شریف ته الله رسول فرمایي انی مررت بقبر موسی لیلۃ اسری بی. په کوم شپه باندې الله چې زم معراج ته بوتلو ما اسراء سبحان الذي اسرا په هغه شپه باندې وایي زم موسی علیه السلام په قبر باندې تیر شول. ان د کثیب الاحمر یو سرو ټوله تاسو متسوي ټله خواته د موسی علیه السلام قبر فرایته نو چې ما موسی علیه السلام وکړو په قبر کې یصلی فی قائما یصلی فی قبره چې هغه په قبر کې ولاړو او موزیکو. نو ګوره اوس دا الموس چې دی د په جسد عنصري سره کیږي که جسد مثالی سره جسد عنصري سره کیږي کنه دنیا بدن یې کوي. بل د الموس کول د روټي خوړل موز نه کول دا د بدن د جسم افعال دي کده روح څه ته وایي؟ روح څه حقیقت دی؟ پاکي کې ډېر اقوال دي خو قران د ظاهر نه چې کوم معلومیږي یسالونک عن الروح. پیغمبر د کفار ته نه تپوس کوي روح متعلق روح څه ته وایي؟ قل الروح من امر ربي. ورته د روح د زما د الله د حکمونه نه یو حکم دی. نو ډیرو علما دي طرف ته تللی چې روح سره سي حقیقت نشته چې تعریف وشي بس روح د الله حکم دی. دنیا کې څومره نظام چلیږي په ټوله دنیا کې یو روح موجود دی. هغه روح څه دی؟ د الله امر. تبلیغ لوي کړي چې دا چار دا کار د الله په امر سره کیږي هغه امر روح دی. نو الموز جسدی کوي که روحي کوي؟ نو دی ګوره دی صفاوي ويشهد له موسی صلاه موسی او د دې خبرې گواهی ورکړي د موسی عليه السلام موس کول په قبره په قبر موسی عليه السلام په حدیث د مسلم شریف راغلی دی په قبر کې الموس کوي. نو قبر کې الموس دا ګوري مخکې سوی فإن الصلاة تستدعي جسدا حيا فإن الصلاة تستدعي جسدا حيا. وإذا الموس دا تقاضا کوي د دې خبره چې دا د جسم تقاضا کوي او دا د جسم چې حیان الى اخر ما قال تر اخره پورې عبارت دی. الى اخر ما قال دی یو خبره زدرته یو خبره دلته یاد زمونږه په پنځپیریت خلاف ډیر زیات کار کړی دی. مولانا نور محمد قادری تونسی ډیر کتابونه لیکلي دي. قبر کی زندگی بهترین کتاب دی د پنځپیریانو زمو په اختلافي مسایلو باندې. قبر کی زندگی یو د امام اهل سنت سرفراز خان صفدر صاحب کتاب دی تسکین الصدور یو هغه بهترین کتاب دی. یو مقام حیات د علامه خالد محمود صاحب رحمت الله علیه کتاب دی. دا مقام حیات علامه خالد محمود صاحب دا په تسکین الصدور نمخ کې لیکلی. دا تسکین الصدور مخکې دا تسکین الصدور او مقام حیات دا دواړه زخیم کتابونه دي او کلامی انداز کې دي یعنی علم کلام انداز کې دي لکه شرع ګران انداز دي خو مزیدار بنیادی خبره ټوله په دې دوه په آسان کتابونو کې بهترین کتاب د مولانا نور محمد تونسی صاحب رحمت الله علیه قبر کی زندگی زخیم کتاب بهترین کتاب. او د مولانا نور محمد تونسی صاحب رحمت الله علیه بل اسوړو کې شانتی رساله ده عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر کا شرعی حکم. عذاب قبر کی صحیح صورت کے منکر کا شرعی حکم. هغه د پاکستان دویشو مدارس او تدارالفتگان ته یو سوال لګل پاګه کې ورته پنځپریانو عقیده لیکل و چې چا د عقیده پاګه په علم سره
22 کې 22 مدارس فتوا دا ور کړو پاګه کې دارالعلوم کراچی بنوری ټاون جامعہ فاروقیہ جامعہ اشرف المدارس کراچی جامعہ اشرفیہ لاہور پاګه کې جامعہ امدادیہ فیصل آباد د پاکستان 22 غټ غټ مدارس پکې شامل هغه ټول فتوا دا غوا چې چا دغه عقیدایي پاګه په علموز مکروه تحریمی سره پکې عذاب قبر کی صحیح صورت کې منکر کا شرعی حکم هغه مندېږي بازار کې ملاويږي بهترین کتاب دا ټول فتواجات پکې راغون کړي بہرحال نو مولانا نور محمد تونسی سے رحمت الله یو خبره لیکل ده چې په حیات المحند المفند کې په المحند المفند کې سماع انبیاء خبره مشته په المحند المفند کې چې انبیاء علیهم السلام اوري ګور اده سیاستي مړی اوري کنا اوري نو یو مړی دی انبیاء علیهم السلام یو انبیاء علیهم السلام سماع ده او یو د عام مردگانو ده عام مردگانو سماع د صحابه کرامو د دور نه اختلافي ده کسو کوئی چې اوري بیا هم سیدا خدای یاستی لرنه نه عند القبر قبر سره نږدې نه پنځپریان سوې وایره د عند القبر صبر حدیث کنا 2 فوټه دی ک 3 فوټه دی ک 4 فوټه دی ک دا عقلی اعتراضات کوي نو تاسو ته وکړه یاره چې تا ولا ژوندۍ اوري کنه اوري نږدې نه نو وای چا اوري نو تاسو ته وکړه چې څومره فصل نه تا چرته کچلې ده وځي څومره نه تا ولا اوري دومره نه ما ولا نو مولانا نور محمد تونسی سے رحمت الله لیکلی دي چې پال محمد یود د عام مردگانو سیما د صحابه او دور نه اختلافي روانه خو پنځپریان په دون کې چونکې په دې کې غلو کې چې څوک د سماع اموات عند القبور قائلین دي پاغي باندې د شرک او د کفر فتوی لګي نو ځکه بیا موږ د دې مسلې وضاحت کو ورنه په دې مسلې مناسبه نه ده چې څوک بحث کوي ځکه چې هر طرف ته کابر امت دي لکه ما در تیری چې ګوره رفع الیدین مسله اجتهادي مسله وا خو غیر مقلدینو په کې تشدد وکړو او د رفع الیدین مسلې په بنیاد باندې خپل مسلک ته دوی ترویج ورکړي غیر مقلدیت په لو کوي نو ځکه بیا موږ ته اوس حق جوړیږي چې موږ د دوی تردید وکړو رفع الیدین باندې بحثونه کوو دغه قسمه د سماع الاموات مسله نه پنځ پیریانو سره د چرته بحث په عذاب قبر او په حیات انبیاء دوی به درته مسله د سماع اموات چړو نو الکه تا غل سره چړي په دې باندې شیخ سرفراز خان صفدر سے یو کتاب لیکلی دی سماع موتا په نام باندې بهرحال نو مولانا نور او یو د انبیاء علیهم السلام سماع چې انبیاء علیهم السلام عند القبر اوري کنا اوري د انبیاء علیهم السلام سماع کې په امت کې چا اختلاف نه لري په اهل سنت امداد الفتوا جلد 5 حکیم الامت اشرف علی تنوی سے لیکي چې د انبیاء علیهم السلام سماع اتفاقی عقیده لري فتاوا رشیدیہ شیخ फशावा रशीदिया के रशीद अहमद गंगोही से रहमत अल्लाह लिखली दी कि अंबिया अलैहिस्सलाम के सीमा में किसी को खिलाफ नहीं द अंबिया अलैहिस्सलाम पर औरदलो की रिचा में इख्तिलाफ नंबर जोन पोय जान पोय का करा यो द आम मुर्दागानो समादा और यो द अंबिया अलैहिस्सलाम वाला इत्तिफाकी दा और द आम मुर्दागानो वाला सरा इख्तिलाफी दा नो बहरहाल मौलाना नूर मोहम्मद तुनसी से रहमत अल्लाह लिखली दी कि पाल मुहन्नद अल मुफन्नद की द सीमा अमवात जिक्र हम द अंबिया अलैहिस्सलाम में आवरी حالانکه المحند المفند کی تاسو کتل پاګه کې رسمه اموات خبره نشته نو په دې باندې پنځپریانو لکه خضر حیات اعتراض وکړ المسلک المنصور کې چې دا وګوره د دوبندیان دومره دروغ وای د تو ځان ته قدری وای او دروغ ویلي په المحند کې سمه اموات چرته راغلي اوس ګورئ دلته ګوره امام سیوطی سی وای زیدر تخیم چې په المحند المفند کې نور محمد تونسی سے چې کومه خبره لیکلې دا غشته ده د پنځپریان اعتراض اسې کوي یو عبارت بدار ته پیش کی چې تاسو مشالان وګوره دومره دروغجن چې په المحند کې سیمه اموات ذکر دي سیمه انبیاء ذکر دي تاسو مالته المحند کې وکړي زیدر تخیم ګوره دې کې دا سره راغلي دي د امام تقی الدین سبکی قول نقل کړی دی شفاء السقام دا خپل کتاب دی فی زیارت خیر الانام کتاب ما سره شته ګوره اگې نه عبارت نقل کړي څنګه قال الشيخ تقی الدین السبکی حیات الانبیاء والشهداء فی القبر كحیاتهم فی الدنیا ويشهد له صلاة موسى في قبره فإن الصلاة تستدعي جسدا حيا مخکې الى آخر ما قال دغه عبارت وی تر اخره پورې معتبر دی دلته چې تر څو پورې شیخ تقی الدین سبکی ویل او د شیخ تقی الدین سبکی کو یغه چراغ شفاء او سقام راغله نو هغه سره دی کې مخکې د سماع انبیاء عند القبور عقیده بیان شوی نو مونږ داسې ورته چې ګور المحند کې صراحتا ذکر نشته دی په کوم عبارت حواله چې ورکړی دال محند کې په هغه عبارت کې شته او دلته خپل لیکل اله اخر مقال چې دا هغه ټول عبارت چې اخره پورې دی دلته معتبر دی تاسو به دې باندې پوه شئ خامخ کې څه
اوس ګوري مخکې اخر الى اخر ما قال نه پس وای فثبت بهذا وای دې سره ثابت شوا، یعنی دا ټول تفصیل چې مونږ کو د فا فصیحیه ده یا فا نتیجیه ده، نتیجه راو باسي. ګوره فثبت بهذا په دې باندې ما یو مضمون نکلو چې پنځپریان د المهند په نام باندې دوکا ورکړي. فثبت بهذا ګوري دینه وای چې د تفصیل نه ثابت شوا ان حیاته چې د انبیاء علیهم السلام یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ژوند په قبر کې دنیویه دنیوي هم ده، برزخیه برزخی هم ده. نو المهند کې داسې نه دي لیکلي چې ژوند یې دنیوي دی او برزخی نه دی، بلکې داسې لیکلي چې دنیوي هم ده او برزخی هم ده. او چرته چې د برزخی نفي شوی ده مطلقاً د برزخی نه ده، بلکې د برزخی یو خاص قسم نفي شوی ده. حیات دنیویه برزخیه برزخی ولدا لکونها فی عالم البرزخ، ځکه چې په عالم برزخ کې ده. او مخې وای لشیخنا زمون د شیخ شمس الاسلام چې هغه شمس الاسلام هو الدین، شمس الاسلام والدین محمد قاسم العلوم چې هغه قاسم العلوم محمد قاسم ننوتی سے بے محمد قاسم العلوم على المستفیدین قدس الله سره العزیز فی هذا المبحث رسالة مستقلة دقیقة رسالة مستقلة دقيقة الماخذ بديعة المسلك لم ير مثلها قد طبعت وشاعت في الناس واسمها آب حياة أي ماء الحياة المهند الفنم. وی په دې مسله کې په حیات انبیاء مسله کې زمونږ د شیخ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم ننوتی رحمت الله یو رساله ده چې هغه شایع شوې ده، هغه ډېره عجیبه رساله ده، هغه په شان باندې 4 رساله لیدل نه بل او هغه نام دی ابي حیات. ابي حیات د مولانا قاسم ننوتی صاحب رحمت الله مشهور کتاب دی، خو لږ مشکل لګران دی، هم طلبه بیا په نه پوي په دې باندې تاسو پوه شئ المهند المفند باندې تاسو پوه شئ. اوس با بل څه پاتې شو په دې کې